اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانې مینه او عزیز تاسو قربان نعمت سبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي. ولاړې ما په ګورنمنټ مزمل هایر سیکنډري سکول چمکني کې چېرته چې سید رحمان صاحب نن اخري ډیوټي سرانجام کولو لپاره راغو، تشریف یې راوړو. د هغوی ملګرو په دروند طریقې سره د هغوی استقبال وکړو او هغوی ته په خیر راغی او نن د هغوی اخري ورځ ده، ریټایر شو. هغوی سره د هغوی په سروس ملازمت باندې یو څو خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم. سید رحمان صاحب څومره عمر سروس مو وکړو جی؟ ما وجي 36 سال سروس پوره شو. جی جی. او 3.5 کاله نورم پاتې 4 کاله او مخکې ته لاړو او لهذا خدمت جذبه وه، خدمت مو او باقي چې کوم دی نو اوس هم د قوم د خدمت لپاره تیار او انشاءالله د دین دغه سره به چې کوم دی د دین خدمت به کوو انشاءالله. او انشاءالله نیت هم د خدمت دی، آینده به هم خدمت کوو. دا راته ووایي چې سید رحمان صاحب چې په کوم کوم علاقو کې تاسو خدمت وکړو، ماشومانو ته هم سبق وښودو؟ ښه جي، ما خو ټولو نه اول چې کوم دی په خیبر ایجنسۍ کې علمګودر سکول کې لومبی اپاینټمنټ وشو او تقریبا 25 سال مې په هغه سکول کې تیر کړ او هغې نه پس بیا دلته راغلو نو دلته زما 11 سال وشو. 11 سال وشو او 36 سال چې کوم دی دا وشو سروس دورانیه پوره شو. او دا راته ووایي چې داسې یاداښت کې مې راځي چې داسې ستا نومو سټوډنټان هغه نن سبا په ښه پوسټونو باندې الحمدلله داسې زما سټوډنټان نن یو چې کوم دی په هغه خیبر میډیکل کالج کې اسسټنټ پروفیسر دی 19 ګریډ کې دی. دغه رنګې یو چې کوم دی ایم ډي کړی دی هغه هم په 18 کې دی او دغه رنګې زمونږ شاګردان په پولیس کې چې کوم دی دا خبره اس پي دا ته رسېدلي دي او دا لکه هغه چې کوم لیدل شوي دي ډېر شاګردان چې کوم دي خواره وو. دا ډېر فخر خبره چې یو شاګرد ستاسو ډېر اوچت مقام ته لاړ شي. بلکل جي ښه به خوشحاله شو او نو انشاءالله شاګردان خو مختلف ډپارټمنټ کې او په ښو عهدو باندې پاتې. منصور صاحب سید رحمان صاحب ریټایر کېږي څه ویل غواړي جي؟ زه جي سید رحمان صاحب موږ سره 11 کاله تېر کړل او دا یو ډېر دینداره او ډېر ایمانداره کس دی. که د سکول فنډ ورته راغلی دی یا د جرمانې هغه راغلی دی نو موږ دې کې څه کمی نه دی کتلی او دا خپله ایمانداري کړې ده، د استادانو هم د مشري کړې ده او په هغه کې هم د یو ذرې او بلکې د پیسې حساب یې کړی دی او هغوی له د هغوی حق یې ورکړی دی. نو زه زما ټول عمله سټاف د سید رحمان ډېر زیات متاثره دي او موږ د ډېر په درناوي سره دی راغوښتی هم دی او ډېر په عزت سره د سکول نه رخصتو اور انشاءالله موږ به دې همیشه یادو. سید رحمان باره کې به زه دا ویم چې نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے. سر سید رحمان صاحب نن ریټایر کېږي، تاسو سکول پرنسپل یې څه به ویل غواړئ د ګذشتنو کړیو په باره کې او د دې په دغه باره کې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سید رحمان صاحب چې څنګه د شکل و صورت نه ښایسته دی دقه شانتې زموږ سره دق دې نه هم زیات ښایسته وخت تېر کړی دی. نو ما ته خو چې په کله هم څه معمولي غوندې مسله راغلی ده سید رحمان صاحب ما ته ټولو نه مخکې رسېدلی دی او د سکول په دپاره یې فیور کې موږ سره ښه مزدار کوآپریشن کړی دی او موږ هم چې څه تکلیف په شدو د دعوت ناصر محمود صاحب دی نه د منظور الهي صاحب دی نه دې نه موږ مشورې اخیستې دي خو دا یو ښه کلیګ و، ښه وخت یې موږ سره تېر کړی دی. موږ چې په دې دومره ایمانداره او آنېسټ وو چې موږ به دلته کې د سکول کې که چېرته زیرو فنډ منډ به راتلو موږ به ټول د ده سره سنباله کېدولو ځکه چې د باندې موږ ټول استادانو ټرسټ و، نه صرف زما بلکې د ټولو ما نه زه نه بلکې ما نه مخکې چې کفایت صاحب تېر شوی و هغې هم دا موږ ته دا هینډل کړی و چې دا داسې یو ایمانداره سړی دی چې په ده باندې ته هر قسم ټرسټ کولی شي. نو بل پنکچول و، چېرته هم ما ته د شکایت موقع نه ده راکړې. دا 4 سال زما دلته وشو په دې دوران کې نه د سره ما چېرته داسې سخته خبره یا چېرته ایکسپلینیشن یا څه داسې بل څه کیسه د بیخي موقع نه په ټایم به راتلو او په ټایم بدلو. نو دا د ده یو غټ خوبي ده او کلاس به خپل کنټرول و. نو زه خوایم چې یو ټیچر دپاره دې نه بل څه کیدی نه شي چې خپلې بچو سره خواري وکړي په خپل د څومره استعداد و هغې نه زیات ورسره کړی دی او بل ما دپاره غټه خوشحالي چې ما لا چېرته د شکایت موقع
نه ده راکړی او بلکې استادان یې هم ټایم په ټایم د مشر دی مشر قدر خیال هر څه دا په موږ باندې لازم دي. نو زه خو دته ډېر ورته خوشحال یم. زه یې د بقایا زندګي الله پاک خیر و عافیت سره تېره کړي او د ده برکتونه چې دا په موږ باندې دلته هم قایم و دایم وي او هلته په کور کې په بچو باندې هم قایم و دایم وي. صبر غواړي یو څو لفظونه کې بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې تفصیل سره خبرې خو پرنسپل صاحب وکړې د دوی په باره کې زما هم همدغه رایې ده څنګه چې پرنسپل صاحب ویل د دوی د سکول لپاره زموږ سره ډېر خدمات وو. خصوصي دا و چې دا چونکې دیزي لوکلو د دیزي خلک به یې پېژندل که موږ ته به داسې قسم څه قسم مسله م راغله په سکول کې د هغې د حل کولو دپاره به دوی موږ سره भरपूर तावन کولو. زمونږ یو ډېر هانست ټرسټ وردي ټیچر په خپل د سبق په لاین کې هم او د نور چې کوم زمونږ اکټیویټیزو د سکول ای کې به موږ سره भरपूर تعاون کولو او موږ د دوی نه چې کوم د دوی مشکور وو چې دوی موږ سره دومره ښه وخت تېر شولو او څه قسمه په دې دومره ټایم کې خو څه نه څه چا سره خو څه معمولي الک تریخ شي خو زمونږ دوی سره چې زمونږ راغلي یو دلته کې ایز وایس پرنسپل او د دې ریټایرمنټ پورې دغه 4.5 سال تقریبا ور برابرېږي. په دې کې چې ته کې ترخه خبره هم ترمنځ د دې دا ثبوت دی چې دوی زمونږ له دومره ریسپیکټ راکړی چې ټول کارونه به یې ښه په خپل ټایم کول نو دوی ته اړو د څه کار ویلو ضرورت نو پېښ شوی چې داسې قسم کار دی شي. موږ ته ډېر خوشحال یو او د دوی دپاره د وروستو ژوند دپاره د لوی عمر د ښه صحت سره د ایمان او د عزت د ژوند ولا سوال کوو چې الله پاک دی د باقي عمر لوی عمر دی ولا خدای پاک ورکړي د عزت صحت او د ایمان سره او د دوی د لاسونه د خدای پاک په خپلو بچو باندې او په دې زموږ په دې ادارې سره موږ سره بیا هم انشاءالله که موږ ته څه داسې قسم د دوی ضرورت پیښیږي د تعاون نو دا هیله لرو چې انشاءالله دوی به مونږ چې کوم دی نو مایوسه کوي نه او همهغه رنګې به خپل خدمات مونږ له راښیي. تھینک یو سر ډېره مهرباني. د هر سرکاري ملازم دا خواهش شي چې هغه باعزته طریقې سره ریټایر شي. نن الحمدلله رحمان لالا په عزت سره ریټایر کیږي او څنګه چې پرنسپل صاحب او وایس پرنسپل صاحب د دې دپاره د نیک خواهشاتو اظهار وکړو دغه شانتې چمکني ټي وي هم د دوی دپاره د نیک خواهشاتو اظهار کوي. په دې خبر تاسو اجازه غواړم د الله په امان.